Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Core content month 4, lecture number 15, inversion, balance price range yani BPR, breakaway gap and RBRD, rebalance redelivered PDRA. په previous classes کې مونږ ذکر کړو په internal range liquidity and external range liquidity باندې بیا مونږ سپیسیفیکلی بحث کړو اډر بلاک تیری باندې د هغې په ری انفورسنګ باندې مونږ بحث کړو لایک بریکر بلاک میډیګیشن بلاک پروپلشن بلاک اینڈ سو مینی ادرز په نننی کلاس کې به مونږ د فیر ویلیو ګیپ لږ مخې ته بوزو او ګیپس به سپیسیفیکلی ډیفاین کو صحیح ده جی یوزولی دا مایکل په کور کنټنټس کې نو کړي دا تقریبا 2023 اینڈ 2024 منټورشپ کې مایکل کړیو خو سپیسیفیکلی دا زره ولما پی ډی ار ای میټرکس دا ځکه چې دا ټول پی ډی ار ایز دي او زه غواړم چې تاسو دا سیز په یو ځای باندې زده کوئ کله مخکې تلل او کله وروستو تلل نو یو سیکوینس مونږ نیسلی دی په هغه سیکوینس باندې روانو او دې سره به شیز اسان شي انشاءالله په پریویس کلاسز کې هم کافي خبرې ما داسې کړي دي چې هغه په 2016 and 17 منټورشپ کې نه وي خو زما خیال دا دی چې مونږ څنګه سیکوینس نیسلی دی دغه شانې مونږ ټول د آی سی ټي کنسپټس رایوځای کوو صحیح ده رایوځای به یې کوو او په سیکوینس به یې مخې ته بوزو نو دغه شانې به سیز هم اسان شي او کله آګې او کله پیچې دا قصه به پکې ته هم رانه شي صحیح ده جی ښه نننی کلاس سټارټ اخلو د فیر ویلیو ګیپ نه تا ته به یاد شي ما فیر ویلیو ګیپ څه ته ویلی و مونږ دا خبره کړې وه چې فیر ویلیو ګیپ مونږ سره د 3 کینډلز یو کمبینیشن دی 3 کینډلز کینډل نمبر 1 کینډل نمبر 2 او کینډل نمبر 3 او د کینډل نمبر 1 او د کینډل نمبر 3 چې کوم ویکس دي هغه یو بل سره اورلیپ شوي نه وي دیٹ واز یور فیر ویلیو ګیپ فیر ویلیو ګیپ مونږ سره په یو ځای کې پکار دی سپیسیفیکلی په یو داسې لوکیشن باندې پکار دی چې هغې ته مارکیټ ټیپ وکړي خو کله ناکله به داسې فیر ویلیو ګیپس راشي داسې امبیلنسز به راشي چې هغې ته به مارکیټ واپسۍ کې نه ځي یا به د هغه فیر ویلیو ګیپ نه مارکیټ آر پار لاړ شي یا به یې منځ ته راشي واپس به شي صحیح ده نو راځه چې دا کیسز لږ ډسکرایب کو او لږ ته وپېژنې چې اندازه درته ولګي چې اصل کې څه پوزیشن دی زه به ډسکرایب کوم او زما کوشش به دی چې تاسو پوه کم په انورجنز باندې انورجن فیر ویلیو ګیپ یعنی آی ایف وی جی چې کله فیر ویلیو ګیپ فیل شي مارکیټ ته آر پار لاړ شي انورجن آی ایف وی جی بریکوي ګیپ یعنی هغه فیر ویلیو ګیپ چې کوم ته مارکیټ ټیپ نه کوي انسټنټینیسلی اول لاړ شي خپل لیکویډیټي واخلي ایکسټرنل رینج لیکویډیټي بیا ورته که بات کې راځي اټس اوکے صحیح ده دی یوزولی کمپلیټلی فیل کیږي نه ریبیلنس ریډیلیورډ پی ډی ار ای مارکیټ مونږ سره یو بیلنس پرایس رینج کریټ کی او دا یوزولی په خوا کې وي د چا بریکوي کې یوزولی عموما لازمي نه ده چې هر ټایم وي خو عموما زیات کیسونه داسې دي چې په هغې کې مونږ سره آر بی آر ډي په خوا کې د چای بریکوي کې او لاست بٹ ناٹ دی لیسٹ بیلنس پرایس رینج چې کله مارکیټ مونږ سره یو رینج بیلنس کی صحیح شوله په خبر باندې پوهېږي که نه نه یې پوه شئ ستا د پوهېدلو دپاره راځه چې دا سیز اسان کو دې چارت ته لږ غور باندې وګوره تا ته به دې کې بلها خبرې ښکاري خو زه غواړم چې ته صرف اور صرف په فیر ویلیو ګیپ باندې فوکس وکړې څه باندې فوکس وکړي فیر ویلیو ګیپ اوکې تا فیر ویلیو ګیپ ولده لایک دیس
فیر ویلیو ګیپ شته که نه؟ د دې نه ښکته ډاون راشه. فیر ویلیو ګیپ شته؟ نو. فیر ویلیو ګیپ شته؟ نو. فیر ویلیو ګیپ شته؟ نو. فیر ویلیو ګیپ یس. فیر ویلیو ګیپ ماینیوټ فیر ویلیو ګیپ اوکې کاری شوی دی. فیر ویلیو ګیپ شته. فیر ویلیو ګیپ شته. فیر ویلیو ګیپ شته. فیر ویلیو ګیپ شته. فیر ویلیو ګیپ یس. فیر ویلیو ګیپ یس. صحیح ده. اوس د فیر ویلیو ګیپ هغه تا زده کړی الریډي. انورجن فیر ویلیو ګیپ څه ته وایي؟ when a fair value gap is failed it becomes inversion fair value gap. کله چې fair value gap موږ سره فیل شي پس کې چې یا پرایس بولیش بوزي یا بیریش بوزي هغه کار د نه ونه شي ناکام شي بیا به دې څه کوي؟ it will become inversion fair value gap. دی به پارټي چینج کی. classical support will become classical resistance. چې کوم د سپورټ پرووایډ کو هغه به څه ته کنورټ شي؟ ریزسټنس. که اول د کار وو بولیشنس اوس به هغه کنورټ شي څه ته؟ بیریشنس ته اینډ وایس ورسا. یاد ساته دا خبره د زړه په غوږونو واوره چې آی اف وی جی لکه څنګه چې مونږ نور پی ډي اریز خبره کړې وه دا به هم مونږ سره په یو کی لیول باندې او د کی لیول باندې وسته پوه شوی چې د کی لیول نه زما مطلب سوي. اوکې راځه چې د چارت لګ باندې زوم کو او وی ګورو. وګوره جانی فیر ویلیو ګیپ کدل ته وګوري ته دا موږ سره فیر ویلیو ګیپ ته مارکیټ ورته راغلی دی. او نو ریسپیکټ نه ورکړی بلو موږ سره کلوز شوی دی. د دې لاندې مارکیټ څه کړی دی؟ کلوزینګ. دا څه دی؟ فیر ویلیو ګیپ. ستا خیال څه و چې مارکیټ بدلته راځي او دې نه به اپ ځي؟ نو مارکیټ هغه فیل که ډاون سایډ ته کلوز راکه. ستا خیال څه و چې مارکیټ دلته راشي واپسۍ کې د دې نه به اپ سایډ ته نور ځي بیا مارکیټ خو د دې نه بلو کلوز راکه. څه شوي دي دلته؟ اصل کهانی څه ده؟ د انورجن کار څه دی؟ اوس ګوره دا موږ سره څه شی دی؟ سیل سایډ لیکویډیټي. یس مارکیټ اغستې ده که نه؟ اوکې sell side liquidity. Fair value gap failed. Now this is inversion. په لوور ټایم فریم کې سپیسیفیکلی په دغه قضیه باندې وګوري نو دې ته ریسپیکټ ملاو شوی دی. انورجن مارکیټ د دې لاندې کلوز را کړی دی اگین ټیپ یې کړی دی د دې ته دی انورجن ته ټیپ کړی دی او بیا ډاون مومنټ یې خپل کنټینیو کړی دی. وجه دا ده چې مارکیټ اپ سایډ لیکویډیټي واغستله بای سایډ لیکویډیټي مارکیټ واغستله چې مارکیټ بای سایډ لیکویډیټي واغستله په دې ځای کې دا فیر ویلیو ګیپ دی. بای سایډ لیکویډیټي د واغستله چې بای سایډ لیکویډیټي واغستله نورې خو د نیا واده نه دی چې به راځي څه به کوي؟ ډاون سایډ ته به واپس راځي. چېرته به واپس راځي؟ سیل سایډ ته. صحیح ده. بای سایډ لیکویډیټي مارکیټ واغستله اوکې ډاون سایډ اگین فیر ویلیو ګیپ فیلډ. چې فیل شو د دې نه بلو مونږ له کلوز راکه اوکې مارکیټ اگین ټیپ وکړه دی انورجن ته ټو د پیپ دی انورجن ته ټیپ وکړه او واپسۍ کې ښکته راغی ډاون سایډ ته. چېرته راغی؟ ډاون سایډ ته. په دې خبرو باندې پوه شولې؟ بالکل اسانې خبرې وي. انورجن به اوس ته په چارټ کې معلومولی شي انشاءالله. مونږ به بحث کوو په دې باندې نور سپیسیفیک بحث به کوو په دې باندې به مونږ امپلیفاید لیکچرز راولو او دغه شانتي انټریز به پې هم اخلو هر څه به کېږي خو اوس دپاره ته صرف دا وپېژنه. اوکې جی په دې ځای کې ته وګوري نو تا ته به اندازه ولګي چې مارکیټ بای سایډ مومنټ کړی دی کنسالیډیشن بیا راغلی دی ډاون سایډ ته سیل سایډ لیکویډیټي اغستې ده اینډ ټیک آف. سپیسیفیکلی بیلنس پرایس رینج. بیلنس پرایس رینج پکې څه ته وایي؟
BPR is a balanced price range is where the market has both a downside and upside are sell side delivery and buy side delivery that overlap one another in the same relative range in price. په دې ځای کې ته وګوره fair value gap شته او جی مارکیټ fair value gap کریټ کړی دی څه مطلب بای سایډ ته امبیلنس دی اوکې امبیلنس ختم مارکیټ اپ سایډ ته کلوز راکړه بیلنس شوس وس دا بیلنس شو چې بیلنس شو مارکیټ ډاون سایډ ته راغی دغه بیلنس پورې خو کته نزي it will either stop price at their highs or lows or midpoint which is consequent encroachment تفصیل سره ګوره کته په دې ځای کې وګورې نو تاسو باندې اندازه ولګي چې مارکیټ موږ سره کرنټلی سیل سایډ لیکویډیټي اغستې ده مارکیټ موږ سره څه کړی دي سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ اغستې ده لږ زوم کو وګوره دې ځای کې candle number 1 candle number 3 fair value gap okay T side ته سدي market up side ته تللی دی buy side liquidity delivered again downside again upside د دې کار ختم شو دا ځای بیلنس شو چې بیلنس شو وس سکی وس خو به دا کار وکړو جی چې دلته د پرایس واپس نه راځي دلته د واپس کې دی بیا نه راځي ځکه د چې کم کارو یو امبیلنس بیلنس کول هغه د بیلنس کو ډاون سایډ ته ضرورت نشته this is your what balanced price range صحیح ده مارکیټ چې کله هم دي ته واپس کې راځي نو څه کوي دیزی نه یوجولی عموما اوچتیږي واپس ځي ځکه چې دا ځای بیلنس شوی دی this is balanced price range مارکیټ یو سایډ ته مومنټ وکي فار ایگزامپل ډاون سایډ ته راغی کینډل چې جوړ کړل فیر ویلیو ګیپ پکې هم شته واپس یې کیوخته دلته هم فیر ویلیو ګیپ پرېږدي نو پرابلم خو دغه ځای د مارکیټ بیلنس کی ځان سره نو this is what balanced price range په خبره باندې پوه شولې پوهېږي په خبره باندې دا موږ سره اوسي شي BPR balanced price range په دې کیس کې وګوره تا ته به یو څیز ښکاره شي بریک اوی ګیپ دا فیر ویلیو ګیپ شته یس دا فیر ویلیو ګیپ شته یس ګیپ شته یس مارکیټ نه راځي ولې نه راځي ورته اپ سایډ ته روان دی ایکسټرنل رینج لیکویډیټي اخلي ایکسټرنل رینج لیکویډیټي اخلي دی به ښکته نه راځي که داسې حالاتو کې به نه راځي صحیح ده بعضې فیر ویلیو ګیپ ته مارکیټ ټیپ نه کوي یا به کمپلیټلی هغه نه فیل کوي break away gap is such a fair value gap which remains open and price does not completely fill that before drawn liquidity is reached صحیح شوله په خبره پوهېږي اوکې لږ زوم یې کو پته به لګي چې څه پوزیشن دی اصل کې په دې کرنټ کیس کې ته وګوره ته به یو څیز وګورې او تا ته به ډېر د اهمیت ولا ښکاره شي this is what external range liquidity old high موږ سره څه external range liquidity مارکیټ external range liquidity واغستله نو ستا خیال خدا دی چې مارکیټ کله external range liquidity واخلي بیا انټرنل پسې راځي که نه ستا دا خیال دی خو د دې خیال بدلولو دپاره نننی لیکچر دی په دې ځای کې موږ سره یو څیز دی بریک اوی ګیپ دا فیر ویلیو ګیپ ته دې ته مارکیټ ټیپ نه کوي وجه ځکه چې د دې نه اباو دا ځای موږ سره بیلنس شوی دی مارکیټ اپ سایډ ته موف وکړه دا کینډل کوم چې ویک ښکاري دا خو اول داسې نه و که نه دا باډي وه ټوله بیا ډاون سایډ ته راغی مطلب بای سایډ مومنټ یې هم وکړه سیل سایډ مومنټ یې هم وکړه بوث سایډ پرایز ډیلیوري اول بای سایډ بیا سیل سایډ بیا څه کوي اگین بای سایډ
اوهو نو اوس د لاندې راتللو څه ضرورت دی؟ دوی خو خپله لاندې دې ځای کې کلیر کړله. نو this specific PD array دی PD array ته څه نوم وایي؟ RBRD ریبیلنس ریډیلیورډ PD array. په خبره باندې پوه شولې؟ مارکیټ ته د ډاون تللو ضرورت نشته. پوهېږي که نه جاني؟ This is also your breakaway gap. ښه یو بله خبره، یوجولي که ته مونږ سره وګورې چې مارکیټ کله مونږ سره داسې ټایپ کینډل جوړوي لکه کینډل نمبر 1 کینډل نمبر 2 کینډل نمبر 3 او د دې کینډل هاي چې کوم ده نیکسټ کینډل د دې سیکنډ کینډل د هاي نه لپاسه کلوز شي، نو بیا چانسز دا دي چې دې ته امیجیټ ریبیلنس ونه شي. امیجیټ ریبیلنس دې ته ونه شي لکه څنګه کینډل نمبر 1 2 3 د 3 نمبر کینډل د 2 نمبر کینډل د هاي نه لپاسه کلوز کړ دی، کلوز یې خبره کړې دی، نو د لاندې راتللو چانسز امیجیټلی کم دي. دغه شانی کینډل نمبر 1 یا داسې کینډل نمبر 1 2 3 د سیکنډ کینډل د هاي نه د تھرډ کینډل کلوز لپاسه شوی دی، نو دی فیر ویلیو گیپ ته د راتللو چانسز کم دي امیجیټلی چې مارکیټ ډایرکټ راشي. چانسز کم دي، دا نه ده چې نشتی، شته خو کم دي، ډیر زیات کم. دا کیس دلته مې اپلای کا کینډل نمبر 1 2 3 فیر ویلیو گیپ شته او دس ون، خو دا کینډل د دی پریویس کینډل د هاي نه اباو کلوز شوی دی، نو چانسز مونږ سره کم دي. امیجیټ ریبیلنس لپاره چانسز کم دي. کینډل نمبر 1 2 3 د دې سیکنډ کینډل هاي چې کم ده تھرډ کینډل دغه نه اباو کلوز شوی دی، یس امیجیټ چانسز یعنی ډایرکټ چې راځي چې کله فیر ویلیو گیپ جوړ شي او مارکیټ ورته ډایرکټ واپس کې راشي، هغه چانسز مونږ سره کم دي. ستا خیال دلته نه دی راغلی. اوس څه پوزیشن دی؟ کینډل نمبر 1 2 3 د کینډل نمبر 3 د کینډل نمبر 2 د هاي نه لپاسه کلوز شوی دی، نو نه، نو چانس شته چې دا فیر ویلیو گیپ مونږ سره امیجیټلی فیل کړلی شي او هغه ستا د مخې دی چې فیل شوی دی. ته پوه شولې په دې خبرو باندې؟ پوهیږي که نه؟ زما خیال دی ته به پوهیږي انشاءالله. بریکوي گیپ باندې پوه شولې، RBRD باندې پوه شولې. اوکې RBRD نیکسټ یو اگزامپل درکړم. په دې سپیسیفیک کیس کې وګوره تا ته به اندازه ولګي چې مارکیټ مونږ سره اپ سایډ ته تللی و، د هغې نه بعد بیا ډاون سایډ ته. fair value gap, immediate rebalance. Okay, what is this? What is this? Breakaway gap. This is breakaway gap. او د breakaway gap نه لاندې څه شی دی؟ RBRD rebalanced redelivered PD array. مارکیټ اول ډاون سایډ ته راغی، یو ویکی کریټ ک، مطلب ډاون سایډ، سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ واغستله، اگین اپ سایډ، اگین سیل سایډ لایک دیس، ډاون سایډ ته راغی، اپ سایډ ته لاړو، بیا ډاون سایډ ته راغی، دا ایریا موږ سره بیلنس شوله، بیلنسډ، ریبیلنس، ریډیلیورډ، ریبیلنسډ. په خبره باندې پوهیږي که نه؟ نو دې ځي ته مارکیټ واپسۍ کې بیا د اپ سایډ تللو دومره غرضي نه وي انټل اینډ انلیس چې کله مارکیټ موږ سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټي واخلي. په خبره باندې پوهیږي؟ دا و موږ سره ریبیلنسډ ریډیلیورډ پی ډي ارې، او چې په کوم ځای کې موږ سره ریبیلنسډ ریډیلیور پی ډي ارې راشي، سپیسیفیکلی موسټلی چانسز دا وي چې د هغې نه اباو، په دې کیس کې اباو زه وایم چې کم موږ سره
فیر ویلیو ګیپ ته هغې ته مارکیټ ټیپ ونه کي او هغې ته به مونږ وایو بریک اوے ګیپ. څه به ورته وایو؟ بریک اوے ګیپ. ته په دې خبرو باندې پوه شولې جاني؟ اسانې خبرې وي او بالکل اسانې خبرې وي. مارکیټ راغلی ډاون سایډ ته، صحیح ده. Without back testing and forward testing, you have nothing to trade with. اوس په دې خبرو باندې بستا بیک ټیسټینګ لازمي وي. بیک ټیسټینګ بستا ډیر زیات لازمي وي. په کومو خبرو باندې؟ دې باندې انورجن، بریک اوے ګیپ، ریډیلیورډ، ریبیلنس یا ریبیلنس ریډیلیورډ، پی ډی ارے، بیلنسڈ پرائس رینج، فیر ویلیو ګیپ. دې باندې به ډېر زیات پریکټس وکړي، ډېر زیات پریکټس پې وکړه. ځکه چې کله ناکله ته په دې مارکیټ کې ګوري، تا ته اندازه لګي چې موږ سره یو اډر بلاک موجود دی، خو هغې ته مارکیټ ټیپ ونه کړ، هغې ته مارکیټ ټیپ ونه کړ، یا یو بریکر دی او هغه بریکر سره فیر ویلیو ګیپ دی. یوجولی د بریکر سره چې کله فیر ویلیو ګیپ موجود وي، هغې ته مارکیټ چې کله انټر شي، د هغې نه موږ ته ملاویږي یونیکان ماډل، یونیکان انټري. خو وټ که چرته موږ سره هغه فیر ویلیو ګیپ بریک اوے ګیپ وي، بیا به د هغې ته ځي نه، ته به په انتظار کې د ټریډ، تا نه به ټریډ مس شي، مارکیټ به مومنټ وکړي. کله نه کله ته چارټ ته ګوري، ته وایي اوس به ماته چانس میلاو شي، اوس به میلاو شي. نه نه نه، چانس نه میلاویږي. مارکیټ روان وي، ځله ډایرکشن باندې روان وي، ځکه تا ته د دې څیزونو پته نشته. ستا په چارټ کې تر اوسه پورې خو ما دا څیزونه نه ولیدلي، صحیح ده. نو په دې باندې پریکټس وکړه لازمي. که پریکټس نه کوي، ریزلټس به دې نه میلاویږي، زیرو ریزلټس، زیرو. صحیح ده جاني؟ د پریکټس نه بغیر نه کېږي. پریکټس میکس ا مین پرفیکټ، نو پرابلم. پریکټس میک ا مین پرفیکټ، دا خبره غلطه ده جاني. پرفیکټ به مونږ ورته ونو، امپرومنټ راولي، امپرومنټ. صحیح ده. چې کله ته یو څیز باندې نه پوهېږي، ته کوشش کوي چې زه پې پوه شم، صحیح ده. کله نا کله ته یو څیز باندې بالکل نه پوهېږي، یو څیز یو لیکچر واوري، په هغې باندې پوه نه شي، په هغې باندې ته پوه نه شي، د دې خبرې مطلب دا نه شو چې ته کمزور یې، ته محنت کم کوي. ستا هغه ټایم کې مایند بل ځای کي، غوږ دې ماتی، طالب خاوري به ملا شي، باقي هغه ټپه خو تا ته راځي که نه. نو بیک ټیسټینګ ډېر زیات لازمي دی. که ته بیک ټیسټینګ نه کوې، ستا کار نه کېږي. فارورډ ټیسټینګ هم 3 months of study and 3 months of back testing and forward testing. مایکل دا خبره کړه 6 months. پوهېږي په دې خبرو باندې که نه جاني؟ دا مشکلي خبرې نه دي، بالکل ایزي خبرې دي، آسان، بریډ اینډ بټر. لږ ونې محنت، لږ ونې پیار، مینه، محبت، کار به دې سره چلیږي. په خبره باندې پوهېږي که نه؟ دې چارټ سره مینه کول، ځکه دا داسې څیز دی چې دې ته له دوکه نه راکوي جاني. که دوکه راکوي چل بوشي، ناکامه شولې، چې ناکامه شولې سټاپ لاس دې ولګېده. او که کامیاب شولې، بیا خو درته پته ده خپله که نه چې کم لیول ته به رسې، څه حالات به دي. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا. که نه جاني؟ او که نه ستا په سټیټسو باندې زه وینم داسې خطرناکې شاعریانې ورکوي، او داسې لکه ځان درته څوک ښکاري. محنت به کوي، هله به درنه سړی جوړېږي. لږ محنت د ټایم سره، اوس محنت نه کوي، وروستو به لازمي کوي، لازمي به کوي جاني. کار خو کول دي، یا وس کول دي یا وروستو کول دي. کار کول دي. که ته نه کوي، دا کار به بل څوک وکړي. شته پکې هلکان پکې شته، محنت کوي، ښه ښکلی کار کوي، ناستې دي چارټ ته. ته پوه شولې که نه؟ نو ځان باندې رحم کول، خپل په حالاتو باندې رحم کول، د چارټ سره لږه مینه ساتل. بل خپل چارټ ګنده کوم یار پلیز. هر یو پی ډی ارې دې مارک کړی، صحیح ده. حالاتو ته ګوره، چارټ ته ګوره، کنټیکس ته ګوره،
چې فی الحال مارکیټ کم ځای کې دی کنسالیډیشن کې دی اوکې په کنسالیډیشن کې مال څه پکار دی کور کنټینټ منث 1 لیکچر نمبر 1 and 2 تاسو بنیاد دی بنیاد د ځکه چې مې خبرې درته کومه دا د اغي په بنیاد باندې ټولې خبرې کوم ښه ټولې خبرې د اغي په بنیاد باندې کې دي موږ دا غینه له اخو دی خو نه یوتلی reference points and context framework هغه consolidation expansions retracement reversals صحیح ده او بیا smart money fingerprints order blocks fair value gaps نن چې موږ یې سو fair value gaps موږ د دې نه اخو بار دلی نو هغه دوه لیکچرز موږ دی حد تر ورسولو او مخکې ګوره چې آگے ہوتا ہے کیا خبره پوهیږي کنه جانی نو زما امید دی چې تبا ځان له ټایم ورکای بیک ټیسټینګ بکای او د سیس با ریل مانو کې اخلي ته ګوره بیستا لایف څنګه نه چینج کیږي صحیح ده until next time wish you good luck and good trading